نعمت دې تاسو ته خدای نصیب کړی دی، بار بار تاسو ته مبارک شه. دې سره د خپلو مشایخو د دعا او د هغوی د اجازاتو هغه برکات د ټولو مشایخو تاسو ته خدای نصیب کړي. زما والد صاحب مرحوم د زینت المحدثین حضرت شیخ نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه د هغوی نه دوره حدیث حاصل کړی و، هغوی ته اجازت و. والد صاحب مرحوم و احادیثو کې ما ته اجازت راکړی دی. هغه اجازت په بنا باندې تاسو ټولو په ځلاو ته تاسو ته د الله دستار شریعت مبارک کړي. ټولو ته د اجازت دی. خدای دې ستاسو سینې منشرح کړي. ستاسو د کسبي علم لږ یا ډېر دې سره الله موهوبي علم نصیب کړي او الله دې ستاسو من لدنا حظ وافر نصیب کړي. اشاعت د دین او د امانت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د تفسیر دا ټول دې تاسو ته خدای مبارک کړي او د دې د اشاعت توفیق بالعمل دې خدای موږ تاسو ټولو ته راکړي. الله مو د دې قافلې سره محبت قایم دایم لره، ځکه چې اللهم ارزقنا حبک وحب من ینفعنی حبه عندک. نو محبت دایره ډېره اوچته ده. تاسو قابل د دې یئ چې تاسو سره دا محبت خپل مشایخو کې انشاءالله فضل امین دي، سابق صاحب دي، نور چې کوم دی زموږ مشایخ چې څوک دي هغه ټول به انشاءالله تاسو باندې د دې خبرې باندې نهایت په یاد وي، ځکه چې تاسو ته خدای دا ستاسو شریعت او دا تاسو ته خدای نصیب کړ. دا امانت چې تاسو په اوږو راغی، تاسو د بهترین امینان خدای وګرځئ د دې امانت په ځای کولو باندې په عمل سره په اشاعت سره. تاسو ټولو ته د دې اجازت دی. الله ذوالجلال دې تاسو خوشحاله لري. زه بېادبي دې معافي، زما ذهن اوس کار ډېر کوي نه، او د دې مولوي صاحب دا زما ترجمان دی. دی چې څه کوي نو دا تاسو د کافي دی، دی نه استفسار هم کوئ او دی به تاسو بعضې اصلاحي امورو کې ستاسو ډېر امداد کوي انشاءالله. دی سره دعا به ټولو استادانو ته زما هم سره ده انشاءالله. دی ستاسو ټولو دپاره مصلح به انشاءالله کافي. اصل شیخ و اصلاح ده که نه، او تربیت دی. نو د تربیت دپاره دا چې کوم دی نو یو لوی نعمت چې کوم دی موږ ته دا نوجوان فاضل خدای نصیب کړی دی. نو ډېرو خبرو کې د دې تربیت چې کوم دی هغه خامخا طالبانو ته د هغې په هغې کې استفاده کامله نصیب کېږي. او انشاءالله د قافلې د حق ملګري یئ او د قافلې د حق په ملګرتیا کې مو خدای زندګي نصیب کړه. او بس به نور څه ووایم، خدای مو خوشحاله کړه.